نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائدہ پارہ نمبر 6 رکو نمبر 5 آیت نمبر 27 خلاصہ د رکو پس داغین لفظی ترجمہ مخی رکو کے مسئلہ د جہاد بیان شوید او جہاد کے بوزدلی اختیار ولدا ناکار صفت دے دی رکو کے بلیو ناکار صفت بیانی کی چاغنا حق قتل کولی واقعا د دو بچو د حضرت آدم علیہ السلام ذکر دا یو را پاسید بل پنا حق بانی قتل کو و مخد زمک بانی دا اولنی قتلو بن اسرائیل پا معاملہ دا جہاد کی دیر بزدلو او دا یو بل پنا حق قتل کولو کی دیر زیاد تیزو دا اللہ تعالی قانونی مات کو نا حق قتل کول دا تباہ کن دے او دا سی قتل دا بندولو دا پار رب العالمین پا تورات کی بن اسرائیلو تا حکم ورکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتلو الولت اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ویتا نبأ بنی حال او واقعا دا دو زامن آدم دا حضرت آدم علیہ السلام بالحق پر اختیار ابن آدم چکل ذکر شی مراد دا غنا عام طور بانی انسان وی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی دلتا مراد دا آدم علیہ السلام دو بچی دا یو نم حابیل او دا بل نم قابیل دے رب العالمین آدم علیہ السلام تا دیر بچی ورکڑیو دا ہر حمل نبورتا اللہ دو بچی ورکول یو جنی او بل حلق کلو چه هاگوی غٹ شو بالغ بشو دا واده بشو نو پا هاگا شریعت او دین کی دا واده طریقه داوا چه دا یو حمل حلق با دا بل حمل دا جنی سر نکاح کولا اتفاقا دا سیوشو دا حابیل سر کوم خور پیدا شوا اغا بدرنگ و خیسته نوا دا قابیل سره چې کوم خور پیدا شوی وا اغا خیسته و خکولی وا نو دغه قانون مطابق با قابیل د حابیل د خور سره نکاح کول او حابیل و د قابیل د خور سره نکاح کول د حابیل په قسمت کې خکولی راغلا او د قابیل په قسمت کې بدرنگا قابیل انکار وکړ زده نکاح او واده نکوم اراده دا ظاهر کړ کوم خیسته و خکولی د داغي سره بز نکاح او واده کو آدم علیه السلام ورته فرمایل چې تاسو دوړه قربانی پیش کړی چې الله د چا قربانی قبلی حابیل داسې وو د سره څارویو قابیل د به ذمہ کوله دوړو قربانی پیش کړه حابیل قربانی کې خکوله ګټ پیش او قابیل په فصل کې د ټول نه بیکار شیزونه قربانی کې پیش کړه رب العالمین د حابیل قربانی قبول کړه د قابیل ورسره نور هم حسد زیات شو د ورور د قتل اراده وکړه په مخ د زمکه دا اولنې قتل له چې قابیل را پاتېدل د خپل ورور حابیل قتل کړي دی بنیاد اغه څه دی حسد دی او د یو جنۍ سره د نکاح مسله ده اذ قربا کله چې قربانی وکړه دواړو قربانن قربانی جدا جدا فتقبلا نو قبول شو من احدهما یو د دې دواړو نه حابیل قربانی قبول کړی شو او قابیل قربانی رد کړی شو ولم يتقبل او قبول نشو من الاخر تبلنا قابل قال نؤول هغا قابل لاقتلن نک خامخا زبا وجنم تالرا قال اویل دی بل یعنی حابیل خبر دادا انما یقینا یتقبل الله قبل وی الله من المتقین د متقیاننا د اخلاص کونکنا د پرهیزګارانونا مشهور صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي کچرت ماته دا پته ولګي چې رب العالمین صرف زما 2 رکعات منځ قبول کړي دے وای ماته د ټولي دنیا نه دا غورد نو الله د هغه چا عمل قبلي چې چا کې تقوا وی اخلاص وی پرهیزګاری وی لئن بسطت او کچری تر اوګد کړي الی ماتا یدک لاس خپل لتقتلنی اتوجنی مالرا ما انا نیم ز بباسط یدیا اوګدون کې لاس خپل الیکا تا لاقتلک دی دا پارا چی او جنم تا قتل خولوی جرم دے اللہ پی خپاکی تقوادر کل قتل کئی وجوی انی یقینا زخاف اللہ یریگم دا اللہ نا توک جی یریگ یا غبیا کل یو مسلمان مومن تا نقصان رسی قتل خلری خبر رب العالمین چی رب دے دا طول جہانونو دا طول مخلوقات انی یقینا ز اریدو غارم ازان بچ کرم دا گناہنا تبو
السوء اختشیت او تب اختشی مبتلا بشی واقع بشی بی اثمی پا گناہ زما قاتل با وگرزی ما با اوجنی و اثمی کا او پا گناہ خپلهم یکم حسد کی مبتلائی پنا حق باندی فتکونا نصیبت من اصحاب النار د دوزخیاننا وذالک او دادا جزاء الظالمین سزا د ظالمانو قاتل دا ظالم وی په حدیث د ابن ماجه کې راځي رب العالمین د ټولي دنیا په ورانېدو دومره نه خپکیږي لکه څنګه چې د یو مؤمن او مسلمان په قتل باندې خپکی فطوعت پس خیسته کړو له قابیل تا اسانه کړه ورته نفسه نفس ته قتل اخیه وجل دورور خپل فقتله پس اوی وجلو هغه فاصبح نسو هغه من الخاسرین د تاوانیانونا تاوان خپلو کو نقصان خپلو کو دنیاوی هم اخروی هم غرور دا خو مټ دی دا خو قوت دی دا خو طاقت دی اغه نه ځان محروم مور پلار ته تکلیف ورسو درد ورس او د اخرت نقصان دا دی چې جهنم ته بز کله چې ورور قتل کا د خخولو طریقه نه ورتله په مخ د زمکه باندې اولنې قتلو د ورور په اوګه کو ګرځاو بای د کله غا خرابېدو طرف ته روان شو نور هم د پریشان شو خپه شو د مخه ته واقعه د دوه کارغانو راغله یو کارغه را پاسید بل قتل هغه کوم قتل کون کې کارغه ده هغه بل کارغه په زمکه کې خخی او په خپو هغه لکند کني د هغې نه پوه شو او ویل چې زما سره د کارغه هم را عقل نشته دی بیا مفسرین لیکي چې د عقل کار پرې خو دو د چهره مسخ شو د حواسو کار پرې خو دو د پریشانی په حالات کې دغه قاتل هم مړ شو دا یاد ولرئ ګوره د قاتل جون او زندگی داسې وی چې الله دې تینو مسلمان وسات د په جون زندگی کې سکون اطمینان راحت خوشحالی سرور هیڅ شی نه وي دنیا کې هم قاتل تبه دی او په وخت د ځن کدن کې به ورته هم پته ولګي او پس د مرګ نه چې داغه کوم انجام دی هغه قرآن او احادیث بیان کړي فبعث الله پس راولي ګلو الله غرابا یو کارغه یبحثو چې کنستلی فی الارض ازمک لرا لیریه دی د پارا چوخای دتا کیف یواری څنګه با پټکړي سوءت اخی لاج دورور خپل قال ویل دغه قابل یا ویلتا هاي افسوس دے پا ما باندے اعجزتو آیا عاجز شمز ان اکونا چی شمز مثل هذا الغرابی پشاند دی کارغا کارغا برابر عقل لپکی هم نشتا دے قاتل کے عقل نوی فاواریا چی پٹ کرم سوءت اخی لاج دورور خپل فاصبح نشوهغا من النادمین دخپیمانونا او مدارک لیکي حیران شو کله چې قاتل قتل وکي بیا ډېر خپېمانه لیکن خپېمانتیا بیا کار نه ورک من اجل ذلك هم د دې وجنا دغه ظلم او تعدی او د قتل د بندولو د پاره رب العالمین په تورات کې بنی اسرائیل ته قانون ورک دونکو دا اولنې آسمانی کتاب او د اولنې کتابي شکل کې دوی ته قانون میلاو شو كتبنا فرض کړو من علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندې تخصیص د دې وجه نه دی چې دوی ته اولنې آسماني کتاب میلاوي انه چې شان د من قتل چا چې قتل کړو نفسا یو نفس لرا بغیر نفس بغیر د بدلې د بل نفسنا غیر قاتل قتل او د قاتل لپاره قصاص دی او قصاص جاری کول دا کار د هر کس نه دی بلکې دا د ریاست د حکومت او د سپریم کورټ او فساد یا غیر د فساد نه یعنی غیر فسادی قتل فی الارض پس مکه کې فکأنما نگویک قتل الناس جميعا وجلد خلق طول قتلتا یو کس وجه قتل لک د مور او پلار کومه ګناه و چې هغه دی او جوړول د ورونو کومه ګناه و چې هغوی ته د سزا ورک د بچو کومه ګناه و چې هغوی د یتیمان وګرځول او د هغې د بیبیانو کومه ګناه او جرم و چې هغه دی کونډې کړي لہذا د یو انسان قتل دا سینه د چې تا یو بوټی کټ دا ډیرو خلقو ته نقصان ورک ومن احیاها او چا چې بچ کړو ژوند د یو کس
فکأنما گویا که احیا الناس ژوند اساتل د خلق جميعا ټول ولقد او یقینا جاءتهم راغلو دویتا رسلنا پیغمبران زمنگا بالبینات پخکارا دلائل سرا ثم بیا ان کثیرا منهم یقینا دیر د دوینا بعد ذالک پس د دینا فی الارض پس مکه کې لمسرفون خامخا د حدنا تیریدن کړي د الله قانون مطابق جون زندگی نه تیری کوم لوزونه ورسره شوی دی اغه نه پوره کوي بلکې قانون ماته لوزم ماته اللهم خذ پکې نا حق قتلهم کوي او فساد هم پزمکه کې خوري کله چې انسان غلاو کی داغه د پاره څه سزا پکار ټاکای وکړه د هغه د پاره څه سزا پکار قتل وکړه د هغه د پاره څه سزا پکار ده د احکام جاری کولو کې مکمل امن دی ژوند دی او زندگی ده کوم ځکه چې احکام جاری کیږي هغه علاقه بیا پر امن وي سزاګانې په درې قسم دي یو ته حد ویل کیږي چې باغې کې حق د الله وی حق د بنده وی لیکن حق د الله په حق د بنده باندې غالب وي په هغه کې هیڅ قسمه کمی زیاته دا جایز نه دی دویم قسم هغه قصاص باغې کې حق د بنده هم وي او حق د الله هم وي لیکن حق د بنده د غالب وي په حق د الله باندې دغه مقتول ورثه داسې هم کولای شي چې معافي کې داسې هم کولای شي چې دیت دی واخلي او داسې هم کولای شي چې قصاص دی واخلي او دریم قسم سزاګانې هغه تعزیرات هغه دغه وخت قاضي کوم مناسب وګڼي هغه سزا ورته هغه تجویز کوي نو دی آیات کې درې قسمه سزاګانې بیان شوي د غل سزا د ډاکو سزا او هغه چې يرون کې دي دهشت خوري انما یقینا جزاء الذين سزا د هغه کسانو یحاربون الله چې جنگ کوي د الله سره ورسوله او د رسول د هغه سره د الله او د الله د رسول سره جنگيږي ډاکه کول د الله او د الله د رسول سره جنگ دی ويسعون کوشش کوي فی الارض پس مکه کې فسادن د فساد خورولو ایو قتلوا کله چې دوی گرفتار شي او دوی کس قتل کړي وي نو د سزا دا چې قتل دکړي شي او کچرتا دغه ډاکو مال هم اخیسته دي او کسي هم قتل کړي دي نو بیا د پر سزا دا چې پنسي دی ورکړي شي او یصلبو یا پسول دی کړي شي او کچرتا صرف مالیت اخیسته دي نو بیا به لاس کټ کیږي او تقطع ایدیهم یا دی پریکړي شي لاسونه دوی وارجلهم او خپی د دوی من خلاف عدل بدل او کچرتا اسی یو شهری رولې دی مالیم تنه د خسته قتل کړم نه دی نو بیا دغه د پر سزا ده چې د قید کې واچوي جیل کې واچوي او یو فو یاد او شړلې شي من الارض د زمکنا د مفسرین و چې بل علاقې ته تلاوتن کې خو بیا به التفسات خوري نو خبره ده چې جیل کې واچو ذالک دا سزا لهم د دوی د پارا خیدیون رسوائی دا فی الدنیا پا دنیا کی تاس خلق ذلیل خلق ولهم او د دوی د پارا فی الاخرت باخرت کی عذاب عظیم عذاب دے دیر الوی وسک چرته د گرفتاری نه مخ کی توبه وباسي نو الله غفور الرحیم دے او چاته چې څومره نقصان رسولې داغي ازاله بکئی الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وکړي من قبل مخکی د دینا مخکې د گرفتارین ان تقدرو چې وصبر شستاسو علیم په دوی باندې گرفتار شي بیا توبه نشته د بیا سزا ده فعلمون په شی ان الله یقینا الله غفور الرحیم ډیر بخون کې ډیر مهربان دی